بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې تاسو لپاره یو بل خوندوره معلوماتي او ډیره زبردست ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو او خو په تفصیل سره به د مفتی صاحب نه اورو چې آیا په اسلام کې د تراو صحیح حیثیت شته او کنيشته. مفتی صاحب وایي چې دا مولیان وایي چې په دې تراو باندې د امت اتفاق دی. نو مفتی صاحب وایي چې د امنا داسې نور ډیر کارونه او ګیره خریل را روان دي او د خلکو به اتفاق دي. بیا دا ولې نه کوي؟ داسې نور بلا کارونه دي چې د ټول امت په اتفاق دي او هغه تاسو بیا ولې نه کوي؟ مفتی صاحب په دې ویډیو کې دا خبره هم کړې ده چې دا تراوی ماته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا د کبارو صحابه کرامو نه ثابت کا زبې در سره ومنم. خلک کم زه ته لاړ او تاسو سم د تراوی شته او کنيشته دا خبرې کوي. زما د ډیرو خبرو کولو هیڅ ضرورت نشته دی. اصل خبرې د مفتی صاحب اوریدل دي. نو راځي چې د مفتی صاحب نه تفصیلی خبرې د تراو په باره کې وورو. راځي چې د ویډیو ګورو. انګريز د قانون د پاره 1,00,000 خواو شاو نه بره پښتانه ورته ذبح کړی شول، پالۍ کې واچولی شول. ستا په پیسو د انګریز د قانون تحفظ کیږي، ستا په پیسو د قرآن بې عزتي کیږي، ستا په ټیکسونو د قرآن قانون خپو لاندې دی، ستا په ټیکسونو باندې د انګریز بول بالا دی. خو ته کافر کیږي نه، ته کفر پروف یې. څه شی مولیانو ته دا خبرې څوک نه رسوي، مولا له دا درس څوک نه ورکوي. زما د دې خبرو کلیپونه څوک ملایانو ته نه رسوي. دا صرف په دې خبر دی چې تراغونو انکار کړی دی. و د الله بنده 1400 کاله کېږي ته د خلافت نه منکر او چې یو سړي کلګیري سړي په اقوام متحده کې صرف د اسلاموفوبیا خبره وکړه، صرف د قرآن او صرف د اسلام خبره وکړه، نن هغه په خپل ملک کې 500 FIR په هغه باندې صرف دې دپاره کټي چې آینده دپاره د انګریز او انګریز قانون ته بد ونه وایي. مولا ته تراو ته لګیای مفتی شیخ تړاوی نه مني. زه خدای کستا دا ټول دین منم چې دا کم دین تا سره در سره دی، دا تا سره چې کم جلی دین در سره دی چې په دې کې نه د اسلام خبره شته او نه د ایمان خبره شته. دا ستا چې کم دین دی چې په دې کې تش منځونه او تراوی. موږ ملایان نه یو، موږ علم نه کړی. خدا زمونږ دا لوی علما دا لوی مشایخ چې دي دا موږ چې کله نه وینو هغوی دغسې کوي. خو بس دا صحیح دی که نه؟ زه چې دا اوس کله کله بعضې شیانو نه وایم چې دا قرآن کې نشته، سنت کې نشته. دوی حدیث څه ته وایي؟ یو ځای کې چې کتاب کې لیکلی صحاح ستو کې وایي دا حدیث. نو چې دا حدیث دی خو بیا خو ملا ته د رفع یدین ولې نه کوي؟ اهل حدیث وروره ته بیا د رفع یدین پرېږدی ولې نه؟ دا خو دواړه حدیثو کې شته. دا هم پکې شته چې دا نه دي جایز، نشته. دا هم پکې شته چې دا شته. بیا د امین والا ولې نه مني؟ یا بل د غیر امین والا ولې نه مني؟ ته د فاتحې والا ولې نه مني؟ یا بل د غیر فاتحې والا ولې نه مني؟ که دا حدیث دي نو بیا د نیم خلک نیم مني او د نیم نه مني. دا څه کیسه ده؟ دا خود تاریخي ریکارډ دی چې کله منګه خلکو گمراه کولو مجوسو هغه ولیکل چې رسول الله داسې کول. چا لیدلی دي چې رسول الله داسې کول؟ هغه ولیکل چې خلفای راشدینو دا وکړل. چا لیدلی دي چې خلفای راشدینو دا کول؟ یو شی به الله حکم کې نه وي راغلی او خلک به یې کوي. الله تعالی به یو حکم نه وي کړی او خلفای راشدین به یې کوي. نه، خو چا ولیکل چې خلفای راشدینو داسې. یاره په دې اتفاق شوی دی. څه ثبوت دی د دې خبرې چې اتفاق پې شوی دی؟ که زمونږ په دیني خبرو باندې اتفاق شوی دی بیا د اختلاف پکې ولې دی؟ اتفاق خو دې ته وایي چې ټولې دنیا یوه خبره. یاره څه چل دی؟ په تروحو باندې اجماع شوی دی، اتفاق شوی. دا څنګه اتفاق دی چې څوک وایي چې 8 دي او څوک وایي چې 6 دي؟ دا څنګه اتفاق دی چې څوک وایي چې دا به ماسخوتن سره کوي، څوک وایي چې نه دا د شپې مونځ د تهجد کې به یې کوي؟ دا اتفاق دی؟ دې ته اتفاق. نو چې دا کبو خلکو میکونه راخیستي دي او د ملایانو مخې ته ناست دي دا هم بوتان دي. دا ورته دا نه وایي چې مولانا صاحب اتفاق دې ته وایي چې دا تاسو جماعت یو بل سره جګړه ده. دې ته اجماع تاسو وایه چې ستاسو دا یو بل سره جګړه ده، یو ته ګمراه وایه بل ته ګمراه وایه. په یو جماعت کې په سپیکر باندې کېږي، د بل جماعت والا وایي چې په سپیکر باندې خدا ګناه ده، خلکو ته تکلیف رسي. یو جماعت کې میټایانې تقسیمېږي، د بل جماعت والا وایي چې په قرآن باندې خوراک کول حرام دي، جماعت خوراک سره څښا کېږي. دا څنګه اتفاق دی؟ دا څنګه اجماع ده چې په یو جماعت کې یو څه کېږي په بل کې بل څه کېږي؟ بس صرف اور صرف دقه ټکی دی چې دا کم ابراهیم علیه السلام ته دا قوم کوي. قالو ویلاغوی وروره موږ په ډېرو خبرو نه پوهېږو، موږ عالمان نه یو. بل وجدنا آباءنا موندلي دي موږ مشران خپل، موږ خپل مشران موندلي دي، زموږ علما، زموږ مشایخ، زموږ دا لوی لوی مفتیان. کذالک یفعلون چې دغسې کول. موږ هغوی لیدلي دي چې تراویح کولې، نو ځکه موږ هم تراویح کوو.
منګه هغوی لیدلی دي چې بوتانو ته سجدې لګولې نو ځکه منګه هم کوو منګه هغوی لیدلی دي چې په قرآن پیسې اخیستې نو ځکه منګه هم اخلو منګه هغوی لیدلی دي چې مونځ یې کولو نورې د چا ملاس ته غوا نه پاڅوله نو موږ هم دغسې کوو مونځ کوو د چا ملاس ته غوا زمونږ پلارانو مشرانو به خپل کور کې چرګان خوړل او د ګاونډي د لوږې پوښتنه به یې نه کوله موږ هم دغسې چرګان خورو او خوا کې ګاونډي پوښتنه نه کوو هسې ته په ایمان وایه دا د ابراهیم علیه السلام چې کم قوم و د نمرود د هغوی په خبرو کې زمونږ په خبرو کې فرق شته د هغوی په دلایلو کې زمونږ په دلایلو کې فرق شته هغو هم وایي چې زمونږ مشرانو علماو دغسې کړي دا هم دغسې وایي زمونږ مشرانو خلفای راشدینو زمونږ صحابو زمونږ تا څه لیدلي دي چې هغوی دغسې کول خو تا ته خپل پلار نیکه ویلي دي چې هغوی دغسې کول ته وایي چې کولي تاله د ایرانیانو په کتابونو کې لیکلي راغلي دي چې هغوی دغسې کول ته پې اوس مړی کوې ته وایي چې دغسې کول زمونږ ایمان دی چې خلفای راشدینو دغسې نه کول خلفای راشدینو جهادونه کول خلفای راشدینو د رومیانو نه روم نیولو د روم بادشاه ته وی چې تا خلق دا خپل رومي قانون ته لاندې کړي دي دا مخلوق دا الله دی دا الله پیدا کړی دی دا به د الله قانون ته لاندې کېږي دوی تباحت کړی دا الله په قانون لګي دوی سرونه به د الله په قانون باندې غوڅېږي دوی تبا کوړې د الله په قانون باندې لګي بیا به کله د فارس بادشاہ لا خط ولګلو ورته وبوي چې تا فارسی قانون ته خلق کته کړی دي د فارسی قانون ته خلق جیلونو کې اچولي دي فارسی قانون د منلو د پاره په خلکو باندې فوجونه ورخېجوي د فوج د خپل فارسی قانون د پاره د خلکو قلا کمه کوي دا خلق الله پیدا کړی دي دا فارس الله پیدا کړی دی دا روم الله پیدا کړی دی رومیان فارسان الله پیدا کړی دي نو دا به د الله قانون تخکته کېږي دا الله قانون به منلی کېږي ور باندې خلفای راشدینو دا کار کولو نن په دغه ځای حمله کړې ده نن په دغه ځای حمله کړې ده نن وروره دوه منځونه ته قضا شول درې په یو ځای وکړل نن درې منځونه پرېښول څلورې په یو ځای وکړل نن یې رجي روژه باقاعده فوج کې اعلان وکړو چې هله نن مضبوط اټیک دی نن روژه مه ساتئ مخکې نه ځانونه ماړه کوئ چې ښه مضبوطه حمله وکړو هغوی دا کارونه کول هغوی به چې کله بیا د جهادونو نه فارغ شو بیا به کوڅو کې ګرځېدل بیا به عمر فاروق کوڅو کې ګرځېدل چې چا کره ډوډۍ شته او چا کره ډوډۍ نشته بیا به هغه پوښتنه کوله چې بوډۍ ته به وایي چې ته دا تا څه باندې کړي دي هغوی به ورته وایي چې یاره جي کټوۍ مې باندې کړې ده کاڼي مې پکې اچولي دي دا نوسي مې ورده کړل په دې چل باندې هغوی دا کارونه کول هغوی داسې نه ولاړ چې یاره جي قالین یې اچولې وې او تر وېښو ته ولاړ دي او د یوې بجې پورې تر راونه نه دي اوسګار یوې بجې نه پس بیا کټ ته ځان رسوي چې وده شو او زر پشمنه وخورو الغټو من الغټ ولو کان پشو سر الله تعالی دې د دې میکونو والا ته هم هدایت وکړي چې هر بت کله ورځي او هغه چې ولت څه غول خوري مخې نه دی ورته غلی ناست دی ورته دا نشي ویلی چې خلفای راشدینو خو دا کول خلفای راشدینو خو فارس فتح که خلفای راشدینو خو روم فتح که خلفای راشدینو خو بخارا فتح کړه خلفای راشدینو خو سمرقند فتح که خلفای راشدینو خو روس ته خپل پوځونه ورسول خلفای راشدینو خو هغه لرې لرې ځایونو ته چې د قرآن څوک ذکر کړي دي هغه یو ځای کې وایي چې زه هغ ځای ته ورسېدم چې کم ځای نه بن مر راختو زه هغ ځای ته ورسېدم چې کم ځای کې بن مر ډوبېدو مخکې ټول تور غر و څوک و د چا واقع وه د چا واقع وه ذوالقرنین تاسو ته مسلمان نه ښکاري هغه ذوالقرنین د الله بنده نه و بس صرف دغه کتابونه چې ایرانیانو لیکلي دي چېرې دي هغوی تراویح کولې او څلوېښتې کولې او بس پنځه څلوېښتې کولې او تم ټوله ورځې تراویح کوه ملک لاړه خلکو ونیو انګریز قانون مسلط شه د انګریز د قانون دپاره 1,00,000 خواو شاو نه بره پښتانه ورته ذبح کړی شول تالیو کې واچولی شول د هغوی اجتماعي قبرونه صرف د انګریز د قانون د منلو لپاره اجتماعي قبرونه ورک دي مسلمانان پښتانه دا ټولې قربانیانې د څه دپاره کېږي د انګریز د قانون د پاسدارۍ او د حفاظت دپاره د الله د قانون دپاره پلنکي ملک کې خلکو قرآن راواغسته اورې ور واچول چا هغه سړي له اتکړې واچولې څوک و د محمد بن قاسم او د حجاج بن یوسف په شانته د حجاج بن یوسف په شانته العیاذ بالله چې تاسو ورته بېدینه او کافر وایې داسې بېدینه او کافر درته چېرته میلاو شه چې هغه په دې بلې کراچۍ کې یوې ښځې ته صرف چادر ته راجا داهر ګوتې ور وړې وې هغه هر ځای نه حمله وکړه دا علاقه د هغه نه وه حمله یې پرې وکړه تر ملتانه پورې علاقه یې فتح کړه تا چې اوس کوم ځای کې د قرآن کریم کاغذونو باندې خلک متیازي کوي کوم چې قرآن مجید ته ورونه اچوي تاسو کې داسې مسلمان چرته پیدا شه داسې فوج چرته اسلامي شته داسې پولیس اسلامي شته داسې ملک اسلامي شته چې د قرآن د تحفظ دپاره په هغه باندې حمله کړي ستا قانون صرف د انګریز د قانون دپاره په حرکت کې راځي د انګریز قانون خلاف ورزي وشي په هغه ځای باندې فوجي اټیک کېږي
د انګريز د قانون چې کوم ځای کې معمولی بې عزتي وشي او صرف یو دومره غونې خلاف ورزي وشي، نوم د فوجي واغستی شي، نوم د آرمي واغستی شي، نوم د پولیس واغستی شي، نوم د ادارې واغستی شي، ستا ټول ملک قانون په حرکت راشي، هغه ځای باندې اټیک وشي، اوله جي چاپه ده، اوله جي بې قانونه خلک یې وړو. څه چل دی؟ دا د انګریز قانون خلاف یې کړی دی، د الله د قرآن خلاف یې چې کړی دی. تا کوم ځای کې حمله پرې کړې ده؟ دا ټولې تورې، دا ټول ټوپک، دا ټوله ټکنالوژي. منځګزاره چې ته دا منځونه کوې او دا جماعت کې چې ته څومره بوس خورې او دا څومره وانډه چې ته خورې او په دې وانډې باندې چې ته څومره ټیکس ورکوې، په هغې ټیکس چې څومره اسلحه او بارود جوړېږي، هغه صرف د قرآن خلاف د انګریز د قانون د تحفظ دپاره استعمالېږي. خو ته نه کافر کېږي، نه ګمراه کېږي، نه بې دینه کېږي، نه در نه خدای ناراضه کېږي. ته د الله بندم یې، ولیم یې، پیرم یې، ملام یې، بزرګم یې. هورجي دا خو ډېر نیکان خلک دي. ستا په پیسو د انګریز د قانون تحفظ کېږي، ستا په پیسو د قرآن بې عزتي کېږي، ستا په ټیکسونو د قرآن قانون خپو لاندې دی، ستا په ټیکسونو باندې د انګریز بول بالا دی. خو ته کافر کېږي نه، ته کفر پروف یې. څه شی؟ مولیانو ته دا خبرې څوک نه رسوي، مولا له دا درس څوک نه ورکوي، زما د دې خبرو کلیپونه څوک ملایانو ته نه رسوي. دا صرف په دې خبر دی چې تراغونو انکار کړی دی. ود الله بنده 1400 کاله کېږي ته د خلافت نه منکر یې، 1400 کاله کېږي ته د امارت نه منکر یې، 1400 کاله کېږي ته د مسلمانانو د قانون نه منکر یې، 1400 کاله کېږي ته تش ټیکسونه دې دپاره ورکوې چې د انګریزانو بول بالا وي او زمونږ قانون مستحکم وي، او چې څوک معمولی غونې د دین خبره کوي چې هغه باندې د دهشتګرد تپه لګي او هغه د ملک نه ورکېږي، هغه کور حلال، د هغه ښځې حلال، د هغه بچي حلال، د هغه نیول حلال، د هغه وجل حلال. خو چې هغه په فرانس کې، ډنمارک کې زما د پیغمبر بې عزتي کېږي، زما د قرآن بې عزتي کېږي، او زما نن په فلسطین باندې حمله شوې ده، زما وړه بچي شهیدان کېږي، کورونه ورته ورانېږي، روژه یې ورکه ده، هغوی ته دا پته نه لګي چې شپه ده او که ورځ ده بمبارۍ پې کېږي. نو ستا په تراو کې، ستا په منځونو کې، ستا په اذان کې، ستا په د عبادتونو کې نه طاقت شته، نه اسلام شته، نه ستا ارمي شته، نه ستا پوج شته، نه ستا ټینکونه شته، نه ستا جازونه شته، نه ستا جهاد شته، نه ستا لاس کې ټوپک شته. ته خپلې تراویح کوې. مفتی صاحب تراویح نه مني، ته دین نه منې، ته الله نه منې، ته قرآن نه منې، ته جهاد نه منې، ته د الله د قانون رایج کول. 1400 کاله کېږي چې د خلفای راشدینو هغه طاقت، د هغوی حکومت، د هغوی خلافت سر خوړلی دی، او ته انګریزانو سره جوړه په جوړه او ګپ او ګګرځي. او چې یو سړي، کلګیري سړي، په اقوام متحده کې صرف د اسلاموفوبیا خبره وکړه، صرف د قرآن او صرف د اسلام خبره وکړه، نن هغه په خپل ملک کې 500 FIR په هغه باندې صرف دې دپاره کړتي چې آینده دپاره د انګریز او انګریز قانون ته بد ونه وایي. چې یاد دی وي چې بیا داسې ځای کې بېادبي ونه کړي چې کوم ځای کې زمونږ آقاګان انګریزان اقوام متحده په شان بزرګان ناست دي او ته د اسلام غونې خچنه خبره کوي، ته د لا اله الا الله غونې والعیاذ بالله بېادبه خبره کوي چې بیا بل حاکم داسې ونه کوي. او مولا ته تراوته لګیایي، مفتي صاحب تړاوی نه مني. زه خدای که ستا دا ټول دین منم چې دا کم دین تا سره در سره دی، دا تا سره چې کوم جلي دین در سره دی چې په دې کې نه د اسلام خبره شته او نه د ایمان خبره شته. دا ستا چې کوم دین دی چې په دې کې تش منځونه او تراویح دي، دا ستا چې کوم دین دی چې په دې کې د ښځو حقوق نشته، دا ستا چې کوم دین دی چې په دې کې د غلامانو د یتیمانو حقوق نشته، چې په دې کې د خویندو او د لونو حق نشته، چې په دې کې د یتیم او د غریب او د کونډې او د بوري د جامو غم نه کېږي. والله که زه ستا دا ټول دین منم، ته یې صرف په تراو کې لګیایي د خدای لیونیه. وایي زه دې پوزه پرې کوم او ته پیزوان غواړې. یاره وایي مفتي صاحب ګمراه شوی دی او خلک ګمراه. تاسو خلک په ګمراهۍ وده کړي 1400 کالو نه څه چل دی؟ دا ټول امت را روان، نه ټول امت خو په کلیګیري را روان دی. او بیا ومنه چې کلیګیره فرض ده که نه. که چېرې د امت تعامل فرض وي چې ته وایې چې یاره امت هم کار کوي او ټول په اجتماع باندې کوي، نو بیا جایز دی. بیا کلیګیري ته فرض وایه. دا خو د 1400-1500 کال نه د لوط علیه السلام د قوم نه را روانه وه چې خلک یې خري. ته ووایه چې دا ټوله دنیا ګیره خري، دا مولیان لیوني دي چې پرېښېږي. د خلکو په کولو دین نه کېږي. بیا دا ټول خلک چې وده کې عوامو ته چې ګمراهي، عوامو ته چې بېدیني وښایي، عوام په عاجزان په بېدینۍ باندې لګوي. دا ته ورته وایي چې سجده مشرق طرف ته کولی شي، قلب مشرق طرف ته کوي. ته به اوس وایي چې یاره څه چل دی؟ دا خلک ټول اتفاق دي او ټول په تراو باندې متفق دي. ته په تراو نه ته سل ځله پې متفق شه، زه تا سره بیا هم نه منم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد لمونځ دی، او دا به هله کوي چې کله ښه اوزګار وي، کله د کونډې ټولې ځای ته رسولي وي، کله د یتیمانو ټولو غم کړی وي، کله دې چې کوم دی د ډنمارک او د فرانس هغه ګستاخانو د قرآن ته سبق ښودلی،
کله دې چې دا قانون د امریکې وایټ هاوس باندې چلولی وي او نور هیڅ کار نه وي، ټوله دنیا دې د الله د قانون لاندې کړي، بیا راشه تراویح هم کوه، بیا تهجدونه هم کوه، بیا صلات تسبیحونه هم کوه، ځکه اوسګار ټوله دنیا دې رام کړې ده، هر ځای باندې د الله جنډه ولاړه ده، هېڅوک نشته چې د الله د قانون نه خلاف وکړي، هر ځای کې د الله چرچه ده، هر ځای کې لا اله الا الله، هر ځای کې یو الله. بس بیا نفلونه کوه، چا نیولې؟ بیا خیراتونه هم کوه، چا نیولې؟ اوس چې کوې د دې داسې مثال دی لکه ښځه د نه چا روانه کړي وي او ښی ګورې چې په دې بازار کې یې راکاږي او ته وایې چې دوه رکعته نفل لمونځ کوه په دې ښځې وه خاص خدای تعالی سبحانک خلک به څه وایي؟ تا ته به څوک دینداره وایي؟ جواب راکړه، تاسو ته به څوک دینداره وایي؟ سوال نه پیدا کېږي چې فرض مونځ دې وخت کې کوي، قسم دی چې خلک به درته دله وایي. عافیه صدیقي زمونږ خور ده که نه؟ ته منځونه کوي، تراونه نه یې اوسګه کښېنه سړیه، ملا صاحب تر کومه وخته پورې به دا ګمراهي خلکو ته ښایي؟ دغه خلک به وده کوي نفلونه دي، بل جي دا د نفلونو میاشت ده، هلو دا د زکاتونو میاشت ده، هلو دا د ماتمونو میاشت ده، هلو دا د پلنکي کومه میاشت ده چې هغې کې تاسو ګډا نه ده جوړه کړې، د الله ټولې میاشتې تاسو تقسیم کړي، دا د ماتمونو میاشت ده، هغې کې غرنجه غرون غرنجه غرون او وروره څه چل دی، شیعه مسلمانانو زنجیرونه راغوستي وي، غره به غرو زینب او پلنکي سره ظلم، هلکه حسین سره ظلم شوی دی، قرآن سره ظلم کېږي نه؟ دا قرآن صفحې چې وسوځولې دا ظلم نه دی، دا قرآن چې په ډزو ویشتو دا ظلم نه دی، حسین چې شهید کړه دا ظلم دی؟ هو د رسول الله نوسی دی، دا قرآن چې دی دا د خدای پاک قرآن دی، رسول الله د الله په مخ کې بنده دی، دا قرآن د الله قرآن دی، دې باندې خلکو امتیاز وکړي، چا خو ته ماتم ونه کړ، دا د ظلم نه دی چې قرآن سره حسین سره شوی دی، لنډېږي نه وروره، حسین سره بل چا سره ظلم نه عثمان سره شوی دی نه قرآن سره شوی. وروره جي بس یوه میاشت د ماتمونو کړه، بله میاشت د حجونو کړه، بله میاشت د عمرو د ذکرونو کړه، بله میاشت د تراویح کړه، بله میاشت د زکاتونو کړه، بله میاشت چې کوم دی د پنځلسیو کړه، نو تا خو 12 میاشتې ګډا شروع کړه، دا جهاد به کومه میاشت کې کوو، دا قرآن به کله حاکم کوو، دا حکمرانانو ته به لار څوک ښایي، دا د ډنمارک او دا د امریکې دا لوی لوی طاقتونه چې خدای ته دا ور رسېدلې ده، دا سرونه به څوک ښکته کوي مولانا صاحب؟ مونږ خو تراوره نه یو اوسګار، یوه میاشت ختمېږي بله راځي هلو د اختر تیاري ده، دربه دربه غربه غربه هلو دا جمع وکړه هغه جمع وکړه میټیان یې راوړه چرګ یاره خس په راغلو له پنځلسی دی. مسلمانه دا څه کوې؟ دا څه شی دی؟ منیر لیونی دی، منیر شاکر مازغه خراب، منیر شاکر دوی خلک ګمراه کوي، داسې نه وایي چې ګمراهان راویښوي چې الله بندګانو په ګمراهۍ کې مو وختونه تېر کړل، هسې ته په ایمان ووایه. الله تعالی ویلي دي چې تاسو زما حکومت او زما طاقت قائم کړئ، اقیموا الصلاة، تاسو زما د مانځه نظام قائم کړئ په دنیا باندې چې زما چرچی، زما د تابعدارۍ نظام قائم کړئ، تاسو روژه وساتئ د دې دپاره چې زما نظام قائم شي، زما حکومت راشي په دنیا باندې. هسې ته په ایمان ووایه ستا خدای نن ډېر زورور دی که دا وړوکی غونې حکمران ډېر زورور دی؟ ستا حکمران نن ډېر زورور دی، ځکه چې دا ټول قوم دی حکمران سره ورسره، د ده دغه ګنده قانون سره، د ده دغه انګریزۍ شپېلۍ سره ټوله دنیا ولاړه ده، تا ټول طاقت انګریز له ورکړی دی. که نن حکومت اعلان وکړي چې مانځه ته به راوځئ، څوک به قضا وکړي مونږ هلکه؟ او که د الله اعلان کړی دی چې مانځه له راځئ څوک راځي؟ نو ته په ایمان وایه په دې دنیا باندې حکومت او حاکمیت خدایي د حکمران ده او که د الله ده؟ د انګریز ده. انګریز چې نن وایي چې مانځه له به راوځئ، ښځه به هم کور کې نه پاتې کېږي. ستا خیال څه دی؟ ښځې به کور کې وساتئ هلکه؟ ستا به یې پلار هم راوباسي، دې سب کې به دې ودرولي. نو ته سوچ وکړه چې تا خدایي د مخلوق قایمه کړې ده که د خالق دې قایمه کړې ده؟ ته مسلمان یې؟ تا ته ملا ویلي دي چې په مانځه سړی مسلمان، والله حکمران هم عاجز د دې نه دی خبر چې زما په دې کارونو زه د کفر ته وځم، کلي سوال نه پیدا کېږي چې څوک آخرت خراب. دا حکمران تا نه دی خبر کړی، دا فوجي ډیکټیټر تا نه دی خبر کړی، دا د پولیس دا مشر ډیکټیټر تا نه دی خبر کړی، ستا وزیر اعظم دې حقایقونه نه دی خبر، ستا صدر دې حقایقونه نه دی خبر، ستا وزیر اعلی وزیر اعظم وزیر پلان کې نه دی خبر. هغه ټول وایي چې که په دې منځونو باندې جنت ګټلی کېږي، دې ته لګیا دی قانون دی وایي چې بس جي ټیک ټاک مسلماني روانه ده. مولا تا خو قوم ګمراه کړ، ته خو چاته دا حق وایې نه، دا ته خلکو ته ووایه چې ګوره چې دنیا کم ځای ته رسي، ته ګوره چې ډنمارک کې بیا زما د رسول الله او د قرآن د کاغذ څوک بې عزتي کوي که دا به اوچتوي؟ ستا د لاسه د قرآن بې عزتي نه، حسین مړ دی، حسین شهید دی. سړیه مېرمنې ورکه شه، دا کوې څه شی یاره؟ دا کوې څه شی؟
الله اکبر. هغوی وایي قالو ویل هغوی بل وجدنا آباءنا بلکې موندلي دي موږ مشران خپل کذلک یفعلون دغسې کول. هغه د قید اعظم زمانې نه را روان دي وروره د انګریز قانون دپاره خلک وجلی کېږي کذلک یفعلون دغسې ټولو کول. یره جي دغسې ایوب خان هم چې کوم دی دغسې کول. یره جي ضیاء الحق هم دغسې کول. یره جي لیاقت علي خان هم دغسې کول. یره جي بوش هم دغسې کول. ټول عمر یې خلک کوي. ته وایي چې هلکه تراویح ټول عمر روانې دي. هغه وایي چې وروره دا چاپې ټول عمر روانې دي. دغه قانون تحفظ ټول عمر روان دی. جي دا خو تواتر را روان دی. ټول عمر حکومتونه دغسې کوي چې انګریز قانون چلی، روم کې هم چلی، د فارس کې هم چلی. ته دا وایي چې دا کېږي، هغه دا وایي چې دا کېږي. بس تا والا هم روان دی، هغه والا هم روان دی. مسلمانه غور وکړه. منیر شاکر په خبرو غور وکړه. منیر شاکر نه د چا علایکار دی، نه دهشتګرد دی، نه د ملک خلاف دی، او د حکمرانانو د کرتوتو ضرور خلاف یم. زه د الله د قانون په مقابله کې د غیر الله د قانون بالکل خلاف یم. زه د حکمران د دې چې دا کم د عادت دی او د کم څه کوي په کرسۍ باندې چې کله د دغه رشوت خوري او د کفر ته د انګریز غلامۍ ته کله نقصان رسي د چغه جوړه کی چلو ملک ته خطر ده دهشتګردي. دا د ړوند قانون در سره نه منم. خدای که در سره ومنم چې 1 کروڑ فوج دي شي بیا هم در سره ونه منم. د رب قانون به را سره مني. زه تا سره یوازې دا تراویح او دا منځونه دین ونه منم. دین چې دا قانون ته وایي د الله تعالی بالادستی به وي، دغه د قانون بالادستی به وي. هر څوک به د الله قانون ته ښکته وي او په دنیا کې به هیڅ ځای کې د الله د کتاب سپکاوی نه کېږي، د احکامو سپکاوی به نه کېږي. خلک به رام وي د الله قانون ته. بیا چې څومره تراویح کوې کوه بیا در سره منم. نفلونه عبادت ورته وایي، که بیا ورته سنت وایي، که بیا 20 رکاته کوي، که بیا 40 رکاته کوي. سنت مؤکد نه فرض ورته ووایه بیا به در سره ومنم. اوس خدای که ستا پلار رانه سنت کي، دا سنت دینه. دا سنت لفظ فقهاو مولایانو ایجاد کړی سره الله او رسول کړی نه. ایو غوی وایي چې کدا سی بیا دې فرض قرآن کې وښیي نو مې جاهله تا ته دام پته نشته چې هو الذي فرض عليك القرآن. فرض ته کې دغه قرآن کې سپو سره وښي